بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت پر آیات مبارکہ کی فرمائی اللہ رب العزت الذي هو ذات انزل الكتاب چی نازل کړی دی کتاب لرا بالحق فحق سرا والمیزان او نظام متوازن لرا وما يدريك او تا ته معلومه ده یا تا ته پته نشته معلومات درته نشته لعل الساعه خایږي چې قیامت قریب نږدې وي. الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې وفرمایي چې الله هغه ذات دی چې هغه نازل کړی دی کتاب لره په حق سره. نو قرآن عظیم الشان د الله آخري کتاب دی په آخري استاذ باندې په سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې را نازل شوی دی. زمونږ او ستاسو په ایمان دی الحمدلله. نو دغه کتاب قرآن پاک چې دی دا په حق دی او موږ ټول یې منو الحمدلله. الله دې استقامت را نصیب کړي. الله رب العزت فرمایي والمیزان بل ورسره میزان. نو د میزان نه دلته څه مراد دی؟ یو د میزان نه مراد عقل دی چې الله رب العزت فرمایي څنګه مې کتاب درکړی داسې مې هر انسان له عقل ورکړی دی پوهه مې ورکړې ده دی په دې باندې سمج کولی شي په دې باندې پوهېدی شي په دې باندې فکر کولی شي چې الله رب العزت دا لارې ما ته ښودلې دي وهدیناه النجدین دوه ګاډیانې راته ښودلې دي دوه لارې راته ښودلې دي. نو دې کې کومه لار سمه ده کومه غلطه ده دونه چې دې انسان سم مجبور دا کار کوي. یعنی دونه انسان په دې پوهېږي چې انسان سره کم بنده الله له پرېږده انسان سره بنده احسانات وکړي نو د ده احسان دې نه ورځي. عرب والا وایي الانسان عبد الاحسان وی انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. انسان چې دی دا د احسان غلام وي چې څوک در سره احسان وکړي نو ته د هغوی احسان بیا نه ورځي. خلک څه وایي سترګې مې شرمېږي وایي دا ډانکې به مې والي یا به مې سخته سزا ورکړې وه خو مړه هغه بل نه دی د هغه د وجې مې ورته څه ونه وي. نو ولې نو الله رب العزت فرمایي چې تا له مې د عقل درکړی دی په دې باندې ته دا کولی شي. د دې وجې زموږ ښکلی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي که یو کس چېرته په صحرا کې یا په غرونو کې په داسې چې بلکل ده سره بل انسان میلاو نه شو خو دغه نه به بیا هم الله رب العزت د الله د پیغمبر خو چونکې ده ته رسېدلی نه دی او د الله د وحدانیت باندې به د ده پکړ کړي دې سوچ وکړي فکر دې وکړي چې وایي دا کائنات چا پیدا کړی دي دا ځمکه اسمان دا غرونه وغیره نو دا به یو ذات وي هغه به څوک وي الله رب العزت. نو الله رب العزت فرمایي والمیزان او میزان مې را نازل کړی. او بیا دویمه معنی دا ده چې د میزان نه مراد عامه تله ده لکه الله رب العزت بل ځای فرمایي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. الله رب العزت فرمایي چې د عدل او د انصاف لپاره به د قیامت په ورځ باندې تله ودرو. ما تاسو ته حدیث هم ویلی و آخري حدیث امام بخاري رحمه الله چې لومبنی حدیث را نقل کوي نو هغه د نیت په اصلاح باندې را نقل کوي چې نیت مو صحیح کې انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا فيصيبها ما وغيره من الحديث چې د چا نیت د دنیا یا غیر دنیا ته رسي او چا نیت د ښځې وغیره خو د نیت اصلاح وکړي. امام بخاري رحمه الله فرمایي او آخري حدیث چې را نقل کوي نو په فرق باطلو باندې رد کوي چې کومې ډلې ټپلې دا وایي دا مخکې تېرې شوې وي چې د اعمالو وزن به دا څنګه کېږي. اعمالو وزن نه لري شکل نه لري دا خو عرض دی چې یو څیز شکل نه لري دغه وزن نه لري نو هغه به تللی څنګه شي. نو الله امام بخاري رحمه الله آخري حدیث چې را نقل کړی دی نو هغه یو مدکر نقل کړی دی او په هغې کې باقاعده باب نوم یې ورکړی چې دا رد دی په پنهګۍ فرقه باندې.
نو بیا ولوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقيلتان فی الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. چې الله خپل محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه کلمې دي الله ته خوښې دي په تله د میزان کې درنې دي په ژبه په اسانه باندې ویلی شي. کومې کلمې دي؟ سبحان الله. نو چې الله محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي نو بل یو کیسه ختمه شوه. هغه وایي چې وزن د اعمالو به کېږي. امام شاه ولی الله رحمه الله فرمایي دې له به الله شکل ورکړي، دې له به الله شکل ورکړي. لکه تاسو په حدیث کې ویلي بار بار چې سړی یو سبحان الله ووایي نو هلته کې ونه وکرلی شي، عملي شکل کې درته میلاو شي. نو خبره داسې ده الله وایي والمیزان او تله. نو تا ته په دنیا کې یو تله درکړې ده، که څوک تله د انصاف په لاس کې درکړي نو خپل خر او د بل اس به برابر کړي، یا خپل ټټو د بل اس به برابر کړي. څوک د انصاف تله درکړي یا که نیکي بدي تله دې په میزان شي، تله واخله ته په خپل عدالت کا خپله وګوره چې نیکي ډېره کړې که بدي ډېره کړې. د دنیا دا تله چې ده د هغې یو مثال دی، دا د هغې چې دی نو هغه اصل دی دا مجاز دی. نو بس په دې باندې سوچ وکړه چې دې سره ته څه کړې دغه به تا سره کېږي. الله رب العزت درله توفیق راکړي. او دغه د میزان نه یو مراد دغه دی او یو نظام متوازن دی. مطلب دی الله رب العزت یو خاص نظام ورسره رالیږلی، محبوب صلی الله علیه وسلم یې نظام د جوړولو لپاره رالیږلی دی. څنګه چې څنګه چې کتاب الله رالیږلی دقه شان ورسره رجال الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا کتابونه هم رالیږلي دي، ورسره هغه شخصیات انسانان هم رالیږلي چې هغې عملي ته ورښودلي دي چې دا نظام داسې قایمول. الله الذي یقینا الله رب العزت انزل الكتاب نازل کړی دی کتاب لرا بالحق په حق سره، والمیزان او تل لرا وما یدریک او دا د څه معلومه ده. نو دی به سوال کوي قیامت به کله وي؟ الله وایي وما یدریک او تا له څه معلومه ده لعل الساعة ښایېږي چې قیامت قریب نږدې وي. محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انا والساعة کهاتین ویزو قیامت دقه سې راغلی یو. څنګه چې دا دوه ګوتو کې بل څه نشته نو دقه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې قیامت ډېر نږدې. یستعجلو دی جلدی کوي بها بدغه قیامت سره. نو صیغه ده یا څه شي ده؟ د فعل مضارع ده. یستعجل یستعجلان یستعجلو خبره داره چې دی په جلدی سره غواړي دغه. نو دا د څه د وجې غواړي؟ دا د نیکۍ خلک نه دي. فیستعجل جلدی کوي بها دغه کسان چې دي الذین یستعجلو جلدی کوي په دغه قیامت باندې په تلوار سره غواړي. الذین هغه کسان لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي بها په څه باندې؟ په دې چې ایمان نه راساتي په دغه قیامت باندې استهزاء د خندا د وجې. قیامت باندې ایمان نه ساتي نو بیا قیامت غواړي څه د خندا د وجې که نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویې ته چې وایي قیامت دی قیامت دی دا به کله وي خیرات دا به کله نو د خندا د وجې وي. الله رب العزت فرمایي الله فرمایي والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی مشفقون منها خائفون عنها دی یریږي د دې قیامت نه. لکه چې چا ایمان راوړی دی نو په ایمان ووایه چې د رتې برابر هم راکړي ایمان یې یریږو نه چې الله رب العزت ته به مخامخ شو خدایه پاکه زموږ څه عمل دی نو کمزور یو عمل کې عمل کوو الحمدلله. قرآن هم یو عمل دی درس کوو اور یقینو ورته الله دې عملي ته هم توفیق راکړي. دا یو عمل دی خو یقینا هغه شان هغه ډېر عمل هغه کم اخلاص چې پکار دی که شان خو نه کوو. الله دې په دې باندې د شکر توفیق راکړي او د نور اعمالو دې الله توفیق راکړي. الله فرمایي چې دا کم خلک ایمان والا دي الحمدلله موږ ایمان نه وړی نو دا د قیامت نه یریږو دې که نه هر کس دې یریږي. والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی مشفقون منها دی یریږي د دې قیامت نه ویعلمون او دی پوهېږي انها الحق چې دا قیامت ثابت دی. الا خبردار ان الذین یقینا هغه کسان یمارون یشکون چې شک کوي چې جګړې کوي په ساعت په باره د قیامت کې لفی ضلال بعید دا په ګمراهۍ واضحه کې دي. دا کوم خلک چې د قیامت په باره کې جګړې کوي شکونه کوي په قیامت باندې ایمان نه ساتي نو دا په ګمراهۍ واضحه کې دي په لرې ګمراهۍ کې دي. هغه حق یو دی دا دوه میله لرې پراته دي. الله رب العزت الله حالت
الله یقینا الله رب العزت لطیف مهربان ذات دی بعباده بخل بندگانو باندې یرزق رزق ورکوي دی بنده لرا یرزق رزق ورکوي من یشاء چاته چوغواړي اے کاکا الله رب العزت ډیر زیات مهربان ذات دی الله ډیر زیات رحم کوونکی ذات دی اے تدا سکارو کا تس انسان دی بلا گناهونو کی دا الله نافرمانیو کی دا الله رب العزت داسې خلک مشتا ولشتنه چې د الله د وحدانیت نه انکار کوي د الله د ذات نه انکار کوي د الله د پرلویان ثابتې نعوذ بالله من ذلک د الله رب العزت لپاره چې دې ځامن ثابتې حالانکه الله په خپل اعلان کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زبان اقدس باندې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد خو الله رب العزت دغه خلق رزق نه باندې الله خپل رزق ورکوي الله به مهربان ذات دی نو چې یو بنده مؤمن وي ته په ایمان وایا کمزوري به دا نه چې کمزوري باندې خدای چا یعنی د خپل سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان کمی د دې چې لاس نو چتو اے موږ په دعا باندې شرمېږو دعاګانې نه غواړو چرته په پټه باندې لږه شانتي وښکه الله رب العزت ته تویه کا الله به دې تقدیر بدل کړي الله رب العزت ته لږه ژړا وکړه الله به دې بلاګانې لرې کړي الله دې توفیق راکړي خدا مه وایه چې ما دا سوال اوچت کړی نه دی او دا کیدار شي مولا نه پیسې را روانې دي نه لږ صبر به کې دونه جلدي به نه کې او څونه صبر به کې نو دا الله اختیار دی خو ته به سوال باندې نه ستړی کېږي نو الله په ورکړې نه ستړی کېږي ته په سوال نه ستړی کېږي الله په ورکړې نه ستړی کېږي دا ستا ایمان دی چې ته ما سوال مو کو دا الله سره نه کړه نه الله په خپله وایي الله لطیف بعباده زموږ دا ایمان دی چې الله دروغ نه وایي الله خطا کېږي نه دا شیعګان دی وایي چې الله خطا کېږي او دا غزان دی کیسې جوړې کړي دي مرزا مظهر جانان رحمه الله ورته وایي یا بس تاسو خدای زموږ هغه نه دی نو خبره داسې ده چې الله لطیف بعباده الله چې دی هغه مهربانه دی په خپل بنده باندې الله دې توفیق راکړي او چې موږ هم لږ رحم په دې انسانانو وکړو موږ هم انسانانو ته سپک کړو نه الله رب العزت دې توفیق راکړي الله یقینا الله رب العزت لطیف مهربان ذات دی بعباده په خپل بندګانو باندې یرزق رزق ورکوي من یشاء چاله چې وغواړي وهو القوي ودغ الله رب العزت قادر ذات العزيز او غالب ذات من هغه سوکان چې وی یرید چې اراده لري هرڅ الاخرت د پټي د اخرت نزل له نخل زیاته له دلرا په هرڅ د پټي کې من هغه سوکان چې وی یرید چې اراده لري هرڅ الاخرت د ثواب د اخرت نزل له زیاته دلرا په هرڅ د ثواب کې من هغه سوکان چې وی یرید چې اراده لري هرڅ الاخرت د فصل د آخرت نزل له زیاته دلرا په هر سیده د فصل کې الګ د آخرت د فصل چې څوک اراده لري چې آخرت کې به کیسه سم شي د آخرت د ثواب اراده لري نو ګوره بار آیاتونه کې تیر شوي الله یو په ولګي بیا په وسوا داسې والله یضاعف لمن یشاء الله نور زیاتې د الله خو خلا نو الله دې توفیق راکړي ښا عمل چې کې نو صرف د دنیا نیت به مساته چې وای وظیفه کوم نو دا به د دنیا د پرې نه د الله د رضا نیت پکې ساته دا نور به د تخپل ملاويږي ښا چې مردان ته د دې نزي مردان ته رسي معیار به پکې په خپل راځي چې د الله رضا درته حاصله شو د هر سبب پکې په خپل راځي الله به در نصیب کوي الله دې توفیق راکړي من کان هغه څوک یرید چې اراده لري هر څل اخرت دا فصل د آخرت د ثواب د آخرت نازل دهونو الله رب العزت فرمای من زیاته ودلرا په هر سیده د فصل کې د ثواب کې ومن کانو هغه سوق یریدو چې اراده لري هر څه دنیا د سشي د فصل د دنیا چې صرف د دنیا اراده وي خدای پاک یو دویر برو ورزه د برنا نو الله یو ماله نبوی دلرا په آخرت په آخرت کې من نصیب صبرخه آخرت کې ولای سن نه او دنیا کې پتا نه لګي غریب بزان لړستړي کې نو د الله خدا عادت مبارکه نه چې د اسمان نه چاله پیسې راوړي الله رب العزت وی زبال پکې برکت واچي الله دې توفیق راکړي دا چا پیسې خو خې الله دې ټول له مونږ ټول له حلال را نصیب کړي خدا دنیا خنه د چې دا الله رب العزت نه لري دا دنیا چې دا وبال له د سړی نه قارون جوړي
دا د سړي نه قارون جوړوي، سم د مسلمان وي، سم د انسان وي، هغه بیا د فرعون په لار باندې روان شي. الله دې وساتي. الله فرمایي هغه بیا د خپل د تر زوی او دغه نه مني، د خپل هغه نیک سړي نه مني او د پردي مني. ام لهم آیا د دیو دپاره آیا شته د دیو دپاره شرکا او شریکان شرعو چې مقرر کړي دي لهم د دیو دپاره من الدین د دین نه. هلکه د هر چا بیا خپله ډله ډبله یي که نه چې چا سره پیسې راشي ده نو هغه ته ته ووایه چې هلکه مونځ کوه، وایي دا ټایم مې د کپنۍ مشر چې دی نه غواړي. هلکه دی کې ټایم کې د خدای حکم دی، دی کې د کپنۍ د مشر نه چلېږي. دې ټایم کې مې چې دی نو پلانکي صاحب نه غواړي، نو هلکه دې ځای کې د صاحب میب نه چلېږي، دې ځای د خدای حکم متوجه شه. هلکه دې ځای کې مې پلار دا وایي، دې ځای کې مې ښځه دا وایي، دې ځای کې مې رور دا وایي، نو دې ځای کې کاکا د ښځې نه چلېږي، دې ځای کې چې دی د رور دی نه چلېږي، دې ځای کې د پلار نه چلېږي. نو دغه خبره ده ښه. الله ربالعزت یا دې ځای کې چې دی د خاوند هم نه چلېږي چې کوم ځای الله خفه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، چې کوم ځای الله خفه کېږي هلته د مخلوق تابعداري نشته. الله دې توفیق د نیکۍ راکړي. ام لهم آیا د دیو دپاره شرکا او شریکان دي، آیا شته د دیو دپاره شرکا شرعو چې هغوی مقرر کړي لهم د دیو دپاره من الدین د دین نه، نو هغوی به درته دین ښایي تا ته. وایي هلکه دې سود کې څه ګنجایش نه راوځي، دې بیمه کې څه لار نه راوځي، دې پلانکي شي کې چې دی نو حتی الله هم وساتي. اوس دې نو وایي الله به وایي هلکه کویدل مې کړې ده. څنګه کویدل مې کړې؟ صرف خبره شوې ده، نو په دې خبرو کې څه ګنجایش نه راوځي. مو ورته کاکا بلکل پکې نه راوځي. ما لم یأذن به الله، ما د هغه څه لم یأذن چې الله حکم نه کړي به پای سره، چې حکم نه کړي به پای سره الله رب العزت. هلکه وایي هغه دین ستاسو له مقرر کړی دی چې الله پای حکم نه کړي. ولولا کلمة الفصل، او که چېرته نه وه کلمه د څه اجل معین، او که چېرته نه وه قضا معینه اجل معین، یا ولولا کلمة الفصل، ولولا کلمه خبره الفصل د فیصلې، او که چېرته نه وه خبره د فیصلې لقضی بینهم، نو فیصله به شوې په دې باندې فورا د عذاب. الله دې وساتي. وان الظالمین، و یقینا د ظالمانو د ظالمان لهم د دیو دپاره عذاب علیم، عذاب دردناک دی. الله دې وساتي. الله فرمایي تر الظالمین او به ویني دا ظالمان مشفقین چې یریدونکي به اوس دنیا کې خو به نه یریدونکي به قیامت به کله الله یو به ویني د قیامت په ورځ باندې مشفقین چې یریدونکي به وي مما د هغه څه نه کسبو چې کوم عمل یې کړی په دنیا کې چې څه کړي ده ته خو پته وه چې ژوندی لور مې خخه کړې ده، دې ته پته چې د خور حق مې لاندې کړی دی، ده ته پته ده چې د بل مسلمان ځمکه مې لاندې کړې ده. هلکه چې د بل ځمکه دې لاندې کړې ده، د بل دې بد ګڼلي دي، د بل دې چې دی نو خپې والي دي، نو دې چې دا خپل عمل وویني نو دې به یریږي ډېر سخت. وهو واقع بهم، او حال دا دی چې دغه عمل به واقع کېدونکي په دیو باندې، دغه بدله د عمل به واقع کېدونکي په دیو باندې. والذین، اوس هغه کسان الله دې دې کې راولي، والذین هغه کسان آمنو چې ایماندار دي وعملوا الصالحات عمل کوي د نیکۍ فی روضات الجنات، دا به په باغونو د جنتونو کې وي، دا به د جنت په باغونو کې الله دې را نصیب کړي. لهم د دیو دپاره ما هغه دي یشاؤون چې دوی غواړي عند ربهم په نزد د رب د دوی د دوی دپاره به هغه څه وي چې څه دوی غواړي. ذلک هو الفضل الکبیر، دا لویه کامیابي ده، دا د الله رب العزت د طرفه لویه کامیابي ده. الله یې را نصیب یستعجلوا، جلدی کوي پته الله الذي، یقینا الله رب العزت هغه ذات انزل الکتاب چې نازل کړی دی کتاب لرا بالحق په حق سره، والمیزان او سلرا نظام متوازن لرا، تل لرا، وما یدریک او هغه تا ته معلومه ده لعل الساعه قریب، شاید چې قیامت نږدې وي. یستعجلوا، جلدی کوي بها په دې سره په تلوار سره غواړي دغې لره الذین هغه کسان لا یؤمنون بها چې د ایمان نه ساتي په دې قیامت باندې استهزاء، والذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دي مشفقون منها ای خائفون عنها، دی یریږي د دې قیامت نه. ويعلمون، ودي علم لأنها الحق، چې دا قیامت ثابت دی. الا خبردار ان الذين يكننها کسان یمارون چې دی شک کوي جګړه کوي په ساعت په باره د قیامت کې لفی ضلال بعید، په گمراهی کدي په گمراهی واضح کې دي یا په گمراهی لري کې دي. الله
الله یقینا الله رب العزت لطیف سشری مهربان ذات دی بعباده بخل بندگانو باندې یرزق رزق ورکی من یشاء چاته چوالی الله دې زمون رزق پراخ کی او هو القوی دغ الله تعالی قادر ذات العزیز او غالب دی من هغه سوکانه چې یریدو چې اراده لري هر څه آخرت د ثواب د آخرت نزيد له نو زیاته ودلرا فی هر سی په پسند دغه په ثواب دغه ومن کان هغه سو یریدو چې اراده لري هر څه دنیا د فسند د دنیا د بدلی نوته منها نور کو دلرا او ماله نبو دلرا فی الاخرت په آخرت کې من نصیب صبرها آخرت کې بوله سي سنوي الله دې حالت نو ساتي ام لهم آیاشتای د دیو د پارا شرکا او شریکان شرعو له چې مقرر کړی د دیو د پارا من الدین د دین ما هغه سلام یعزم چې حکم نه کړی وی بای باندې الله چا الله رب العزت ټول وای چا الله رب العزت ولولا کلمۃ الفصل او چرته نو وسو قضا د اجل معین ولولا کلمۃ الفصل او چرته نو خبره د فیصله لقضی بینهم فیصله بشو په دی باندې د عذاب فورا الله نو ساتي وان الظالمین یقینا ظالمان لهم تجو دبر عذاب الیم عذاب دردناک دی الله نو ساتي تر ظالمین تبوین ظالمان لرا مشفقین چې یریدونکي به یریږي با مما ده غنا کسبو چې کوم کسب کړي یا په سبب د هغه چې کوم عمل کړي دي او هو واقع به موحدار چې د عمل په واقع کیدونکي په دی باندې یعنی جزاء د عمل په واقع کیدونکي په دی باندې والذین وهاکسان آمنوا چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او عمل کوي په طریقه د پیغمبر انقلاب فخر موجودات سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ندی بسئی فی روضات الجنات بابونو د جنت کې ويو ان شاء الله الله رب العزت را نصیب کی لهم د دیو د بارا ما هغه سدی شاونه چې دی غواړي د دیو د بارا به هغه چې دی غواړي عند رب بنز درب د دیو نو چې جنت ته لاړ بیا چې صدا الله نه غواړي الله رب العزت ورته در نصیب کوي الله دې راکړي ذالک دغه چې هو الفضل الکبیر دا لویه کامیابی ده الله دې کامیابی را نصیب